बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته را روان دی. د ډېر لوی محبت سره د ډېرې لوی مینې سره پاکستاني مو ته په انتظار دي او هغه هم چې را روان دی نو داسې ښکاري چې د پاکستان سره د مینې او د محبت هغه ډالۍ چې کوم دي په هر صورت کې غواړي چې پاکستان سره معیشت کې هم مدد وکړي، د پاکستان انډسټریز کې هم مدد وکړي، د پاکستان په ټوریزم او په کلچر کې په هر ډپارټمنټ کې غواړي چې د پاکستان سره او د پاکستانیانو سره یو مدد وکړي په دې. نو یو دلته کې یو اپیل دی او په خاصه توګه دا اپیل چې کوم دی ما ته ډېرو زیاتو زموږ پښتنو په دې حواله سره وي چې رکه دې ته دا یو پیغام ورسوي چې په سعودي عرب کې د ټولو پاکستانیانو خو په خاصه توګه د پښتنو حال چې کوم دی هغه لږ ډېر زیات خراب دی. وجه د هغې دا ده چې سعودي عرب ته پاکستانی چې تللی دي نو ډېر خو داسې تللی دي چې هغوی په ویزه باندې تللی دي، باقاعده ورک پرمټ یې ورسره دي، خو ډېر داسې دي چې هغوی یا په عمرې له تللی دي یا حج له تللی دي او هلته کې بیا پاتې شوي دي. نو هغوی ته دا مونږ ویلو شو چې هغوی اوس هلته کې غیر قانوني دي. په دې کې درې کیټګریز دي. زه به ولیعهد صاحب شهزاده محمد بن سلمان ته دا اپیل وکړم چې په دې درېو واڼو باندې دې لږ رحم وکړي. لمبې هغه دي چې د هغوی غیر قانوني ولته کې هغوی په ویزا هغوی په عمره یا په حج تللي بیا پاتې شوي دي نو هغوی مختلفو جیلونو کې دغه خلک هم دي. یو هغه خلک دي چې د چا اقامې ختم دي او نورې پیسې ورسره نشته چې اقامه نوي کړي نو هغه چې نشي نوي کوي غیر قانوني دي، پولیسو نیولي دي، هغه جیلونو کې دي. مختلف سټیټسټکس دي خو بعضې سټیټسټکس دا وایي چې تقریبا څه د 150 نه واله تر 40 زرو پورې کسان چې کوم دي دا هلته کې په مختلفو جیلونو کې پراته دي پاکستانیان. په دې کې زیاتره ویل کېږي چې پښتانه دي، هغوی سره دې کې زیاتره هغه دي چې هغوی هغه جیل ټرم چې کوم دی څومره سزا وه هغه هم پوره کړې ده، خو د هغې باوجود هغوی هلته کې په جیل کې دي. اوس د دوی دپاره څه طریقه کار رایستل پکار دي چې یاره دوی دا غریبانان دي، مزدورۍ له تللي وو، بیا اقامې هغه باره کې به هم زه خبره کوم چې اقامه کې دوی سره څه زیاتې شوي دي. نو زه به د شهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودي عرب ته چې د پاکستان سره خصوصي مینه لري چې یاره په دې باندې د رحم وکړي، په دې خلکو باندې او د دوی دا اپیل چې کوم دی دا د منظور کی چې دوی خپلو ملکونو ته واپس راشي. دویم طبقه چې کومه ده د پاکستانیانو هغه ده یو خو جیل کې اوسي بل په دیرو کې گیر دي. وجه دا ده چې دوی تللی دي هلته کې په سعودي عرب کې یو اصول دی، یو قانون دی چې هلته کې یو کفیل او تا به هغه کفیل به یې ته به د هغه په کفالت کې به ته هلته کې ځې. اوس دا په لکونو خلک چې هلته کې دی دا ټول هلته کې د سعودي د کفیلانو یا سعودي شیخانو سره چې کوم دی د هغوی په کفالت کې تللی دي. په سعودي عرب کې چې د 1300 کالو راسې د معیشت بحران ناغې هلته کې معیشت لږ کمزورې شو، هغه امره طاقت پکې پاتې نه شو. نو سعودي عرب د کفیلان چې کوم دی دوی هم دې طرف ته مخ که او دا خلک چې د چا د اقامې نوي کولو سره د دوی سره د هغې اختیار و نو اقامه خو نوي کېږي په 2000 باندې یا په 3000 لیټ سي دومره د هغې ټوټل فیس دی. خو ما ته ډېرو کسانو وویل چې دا کفیلان چې دي دوی د دې پاکستانیانو غریبانانو نه چې کوم دی 10,000 او 15,000 12,000 14,000 دا ریالت غواړي. نو هغوی خو دونه هلته کې هغه ګټي نه په 800 ریاله دوی د میاشتې ګټي، په 800 کې دوی 400-500 لګي 300-400 بچ کي. نو چې د کال تا نه 12,000 سو غواړي چې د میاشتې د نظر ریاله بل سو غواړي نو ته بوله دا د کم ځای نه به پیدا کې. اوس دا خلک چې کوم دی د دوی دا اقامې چې دي دا ایکسپایر شوي دي، دوی سره پیسې نشته دی او کفیلانو له چې کوم دی هغوی وایي چې موږ له به خپلې پیسې راکوي. و چې دوی له دا پیسې نه ورکوي نو دا غریبانانو دا اقامې نه دي نوي شوي نو دوی اوس اقامې نوې نه ده نو که بار راوځي نو پولیس یې نیسي. نو دوی زیاتره چې کوم دی په دیرو کې پراته دي او نه مهنت کوي نه مزدوري کوي نه نوکري کوي او دغه شانتې الټا په قرضې چې کوم دی د پاسه وړي. دا ټول غریبانان دي، دا مسکینان دي، ځکه خو دوی دغې مزدورۍ له د لاسو خو په مزدورۍ له تللي دي چې دلته کې د دوی ګزاره نه کېدله. اوس دا خلک هلته کې په دیرو کې پراته ده او دا اګین زه دا وایم چې دا په لکونو کې نینو زرګونه چې کوم دی 80-90 هزار خلک به چې دی هغه په دې مختلفو دیرو کې چې کوم دی هغه غریبانان گیر دي، نه بهر راوتی شي او نه ملک ته راتلی شي. نو زه به دا ووایم چې ولیعهد صاحب
چې دا یو داسې موقع ده چې یو ون ټایم ورکه اجازت ورکه دا زمونږ اپیل دی تا ته چېرې دې ته یو ون ټایم اجازت ورکه چې دا خلک چې دی چې څوک وتل غواړي 2 میاشتې کې یا 3 میاشتې کې د فوري طور باندې هغوی وځي ځکه چې دوی اوس د یارې نه زیاتره غریبانان هم دی اوس هم یریږي پردی وطن پردی ملک نو دوی وایي که مونږ د دیرو نه ووتلو نو مونږ به پولیس ونیسي چې پولیس مو ونیسي بیا په جیل کې پراته یو تر کومې پورې به په جیل کې پراته یو بیا د هغې پته نه لګي نو دا یو اپیل مو درته دا کوو چېرې د دې خلکو دپاره یو خو هغه خلک چې په هغه جیلونو کې پراته دي مختلف دغه نه یو دا خلک چې اقامې نه دي نوي کړي نو په دیرو کې بندیوان دي بهر نشي راوتلی نو د دې دواړو دپاره جیل کې که چا زیاتې کړی دی که چا څه جرم کړی دی هغه سزا په خپل ځای باندې خو د دوی دپاره چې صرف د اقامې د وجې نه د ویزې نوې کولو د وجو نه دوی نشي راتللی نو زه به دا اپیل وکړم که ته د پاکستان سره په 15 بلیونه یا 10 بلیونه ډالره چې کوم یو ډېر لوی اماونټ دی که چېرې تاسو دا مدد کوئ او دا مدد تاسو د پاکستانیانو سره کوئ د پاکستان خلکو سره ستاسو خصوصي مینه ده ستاسو خصوصي محبت دی دواړه ملکونه چې کوم دي یو بل سره ډېر د رورۍ تعلقات لري او پاکستان دا ویم چې د سعودي عرب باندې مصیبت چې کوم دی دا د پاکستان باندې مصیبت ګڼلی شي نو ولې نه دې وخت کې دغه پاکستانیانو په خاصه توګه د غریبانان پښتانه چې کوم دي کوم چې ستاسو جیلونو کې پراته دي چې د دوی سره چې کوم دی لږ دا هم یو رحم که ته په دوی باندې وکړې چېرې دوی له یو وخت چې کوم دی داسې مقرر کړي چېرې په 2 میاشتې کې یا په 2 ورځې کې چې کوم دی هغه خلک چې د چا اقامې زړې دي یا دا اقامې نه دي نوي کړي یا نشي نوي کولی هغوی د دیرو نه راوځي ځان له د ټیکټ واخلي یا داسې چلو کې او خپل ملکونو ته لاړ شي یو به دا وشي چې دوی به د هغه ځای په دې کې اکثر خلک ذهني بیماران شوي دي نو یو خو به دا وشي چې دغه خلک به د دغې نه راوځي او دوی به خپلو ملکونو ته زه ته وایم چې په تېر کال کې یو سروې شوی د لوور دیر چې کوم دی ملکن ډیویژن کې پښتونخوا ویل کېږي دا چې په لوور دیر کې تقریبا 80,000 کسان چې کوم دي دا د سعودي عرب نه واپس راغلی دي د دوی هلته کې محنت او مزدوري نوره نه وه اوس که تاسو وګورئ نو دا څومره خلک به هلته کې وي چې هغوی به راتلل غواړي نو په تا باندې به هم بوج کم شي او دوی به دې کې یو اپیل بل هم دی هغه اپیل دا دی چې د سعودي عرب کې د 1300 لسیزو راسې پاکستانیان پښتانه ژوند کوي نو په دې کې خو هغه دي چې هغه محنت مزدوري کوي او ډیلی ویجر دي یا چې کوم دی په تنخواه کار کوي یو هغه دي چې هغوی ځان له واړه کوکې کولو کړی وي بقاله به ورته وي دوکانونه یې کولو کړي و ظاهره خبره دوی هم په کفالت کې دا دوکانونه واړه قلاره ترقي کوله لږې پیسې ګټلې سعودي عرب والا مو لیدل چېرې دا خو ډېر ښه بزنس کوي اوس هم هغه د چا په کفالت کې چې دوی تللی دي اوس هغه خلکو چې کوم دی دوی ته سترګې خړې کړي دي او په ځای د دې دوی له او اسانه خبره دا ده چې اقامه وله پاسپورټ وله مو ورکوه اقامه وله مو ورکوه نو دا خلک په خپله باندې چې کوم دی غل شي اوس دوی دپاره دا کار کوي چې د دوی نه دغه کوکې قبضه کوي دوی له بالکل پیسې نه ورکوي هیڅ قسمه د هغې دغه نه کوي بلکې چې څه پیسې ورسره دي هغه پیسې هم تخلي ځکه چې تا سره اقامه ستا نوې نه نو لکه بالکل زه دا ټکې نه استعمالوم چې یاره د سعودي دغه کفیلان چې کوم دي چې ځان ته مسلمانان وي ځان ته د حضور صلی الله علیه وسلم د هغې وارثان وي د دوی چې کومه رویه د دې مزدورانو غریبانانو سره ده نو هغه ډېره زیاته ډېره لکه موږ دا ویلی شو چې یاره لکه خطرناکه مو ته ویلی شو زیاتې هم ورته ویل چې یاره په زیاتي باندې چې کوم دی دا مبني ده نو ما دا یو اپیلو شهزاده محمد بن سلمان صاحب ته چې یاره که تاسو د خدای دپاره او څنګه چې ما وویل چې دې کې څه شک نشته دی چې تاسو د پاکستان د چې را روان یې پاکستانو د ټولو چې کوم دی سترګې په لارې باندې دي او ټول خوشحاله دي چې یاره شهزاده صاحب را روان دی او ټول چې کوم دی ډېر په مینه سره چې کوم دی تا ته هرکلی ویل غواړي تود هرکلی ویل غواړي نو زه دا وایم چې دا اوس موقع ده چې ته د دغې خلکو دغه غریبانان دغه مسکینان که ته دلته کې مونږ له 10 اربه 20 اربه راکې نو دا مونږ دپاره د خوشحالۍ خبره زموږ معاشي حالت په ښه کې اوس د دغې خلکو دپاره زیات نه زیات کې 1 ملیون ریال چې دي د دوی په اقامو باندې به څومره آمدن راځي پاکستانو ته خاص کر د پاکستانو په دې اقامو باندې نو زه دا وایم چې یاره شهزاده محمد بن سلمان صاحب دا زموږ تاسو ته اپیل دی چې په دغه خبره باندې یو ډېر همدردانه تاسو غور وکړئ چې کم پښتانه یا کم پاکستانیان دا وخت په جیلونو کې دي یا هغه چې په خپلو دیرو کې هغوی بندیوان دي
او هغې سره چې کوم دی اوس یوه لاره نشته دی چې یاره څوک یې که بهر راځي پولیس یې نیسي بل غریبانان دي دغه کېږي نو دا زما تاسو ته اپیل دی چې مونږ به انشاءالله 2 ورځې ستاسو هغه میلمستیا کوو چې تاسو نه به ټوله دنیا یېره شي د پاکستانو محبت ستاسو دپاره د هغوی په زړونو کې چې د حادمین حرمین شریفین دپاره څونه محبت دی هغه به ستاسو نه هیر شي خو دا ده چې زمونږ هم دا یو اپیل دی او دا هیڅ تاسو دپاره هیڅ دغه نه دی چې یاره که تاسو په دې باندې د زړه د خلاصه رحم وکړو او د انساني حقوقو په بنا باندې دوی ته مو اجازت ورکړه چې یاره دا خلک د دیرو نه مو ځي لاړ شي او د جیلونو نه هم لاړ شي کم از کم خپلو کورونو ته لاړ شي نوره قرضه به پرې نه راوځي او کپیلانو له به خدای پاک نور څه بندوبست وکړي د الله تعالی خوښه ځمکه ده د هغوی به هم کار وشي دا زما اپیل او انشاءالله تاسو به په دې باندې خامخا همدردانه غور کوئ